الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل من صلى وصام وبعدد كل من قاد وقام وبعدد كل حجر وشجر ومدر وبر وبعدد نجوم السماء وقطرات المطر وماء البحر. دمج کوم آیت کریمه وای په دې کې الله قسم خوړلی، سخت قسم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. د دې څه معنی؟ الله قسم خوړی چې کوم پیغمبران ما کوم خلکو ته استولیو لا هغو به هم پوښتنه کوم او له پیغمبرانو به هم پوښتنه کوم، له دواړو به سوال کوم. له پیغمبره به دا سوال کوم تا خبره ورسوله که نه، او کوم خلکو ته چې ما پیغمبر ورستولی دي له هغو به بیا دا سوال کوم تی خبره ومنله که نه. خدای قسم خوړل دی چې والله له دواړو به سوال کوم، هم له پیغمبره سوال کوم تا خبره ورسو که نه، او هم چې کوم خلکو ته پیغمبر ورغلی دی له هغو سوال کوم چې تی خبره ومنله که نه. د دواړو سوال کېږي. له پیغمبره دا سوال دی ودې رسوله که نه، د هغو دا سوال کېږي ودې منله که نه. بس علما د پیغمبرانو وارثان دي، جانشینه دي، خلیفګان. والله العظیم د علماو به دغه سوال کېږي تا خبره ورسوله که نه، او د عوامو بیا دا سوال کېږي چې علماو خبر در ورسوله ته یې ومنله که نه. نو دا ډېر زور غواړي چې په ورځ د قیامت الله سبحانه وتعالی سړي ته وایي تا ته چې مولوي صاحب دا خبره وکړه تا ولې نه منله. نو اوس یوه خبره واورئ، کسان درې قسمه دي. څو قسمه دي؟ درې قسم. یو کس هغه دی هر یو دی په خپل ځان کې وګوري زه د کمې وضع یم. یو کس دا رقم خبره واوري دا یو، سر په خلاص کی دا دوه، په زړه یې ومني دا درې، عمل پر شروع کی دا څلور. دا د پاک مؤمن علامت دی، د پاک مؤمن علامت دی. د مؤمن بس دغه شان چې یاره د جمعې پر ورځ بیان راته وسو دا خبر راته وسوه نو یې ولې نه منم، ولې عمل نه پکوم. ګوره بیا ورته ګوره د پاک مؤمن څلور نشانې دي. اوله خبر دا د خبر په غور اوري، دویمه خبر دا د خبر سر په خلاصوي، دریمه خبر دا د منی چې بالکل دغسې، او څلورمه خبر دا د عمل به کوي. دا د پاک مؤمن علامت دی. په مؤمن کې څو صفات؟ څلور: اورېدل، سمجول، منل او عمل پکول. او د فاسق سړي بیا درې خوی. فاسق سړی الله چې فاسقان ورته ویلي، خبر اوریم سرم په خلاصي، منیم و یار خبره دغه عمل نه پک. دا به د فاسق سړي علامات. خدای مې دې وساتي. موږ نن خبرې اورو په پوهېږو هم ویم منو عمل نه. دا د فاسق علامت. او څلرم د منافق علامت دی استغفر الله. نه خبر اوري نه مني نه په کیسه کې نه عملی زندگی ما زندگی سته. دا د منافق علامت. خدای نه خسته کته سړی کې دا خو یو د علماو خبر ته غوږ نه نیوي، د تبلیغ ولا خبر ته غوږ نه نیوي، ایسه په کیسه کې نه و پرېږده. بس پوه سه چې دغه دی کمرای منافق دغه
په منافق څه ټیمان نه زړیږي، بس دغه منافق. بیا ورته ګور د مؤمن څو صفات، څلور. خبر اوري، دا یو. په خبره سر خلاصي، دا دوه. او دریم دا دی خبر مني چې بالکل دغه د الله د رسول قول دی. او پنځم څلرم عمل وکړي. او پاسیک سړی بیا درې کوي خوره کوي، اوریم سرم په خلاصي، منیم چې خبره د غید لکه مولوي صاحب چې وایي عمل نه پکې. دا د پاسیک سړي علامات چې دا د خبرې په کیسه کې نه دي. ته پرېږده د ملایانو خبرې، دغه دی منافق. ته پرېږده د ملایانو خبرې، منافق دغه دی. دغه ملایانو څه د نسې راباس، ملایان څه مورای ورشي، څه موري ورشي. خو ظالم قرآن او حدیث وایي، او ته چې دا دونه په دلیلي سر لاس قص کې پرېږده د ملایانو خبرې، نو خو دې خدا منه پرېږده د رسول الله خبرې، پرېږده د الله خبرې. نو منافق چی ته وایي؟ منافق خو دغه دی. ما ته په قرآن څو واره خلکو وایي ورکې کې ملایانو ستې خبرې. استغفر الله، زه دې ورته حیران شم. ورکې کې ملایانو ستې خبرې. ما ظالمه موږ له ګېډ راباس که څنګه وایي ته د قرآن د حدیث غلطه تشریح کوي. مال ته د کومې یونیورسټۍ فارغ یې؟ د بغداد یونیورسټۍ فارغ یې، د جامع ازهر فارغ یې، د راویند فارغ یې، او که د دیوبند فارغ یې؟ ته د کوم اسلامي یونیورسټۍ فارغ یې چې زه نه په پوهېږم ته په پوهېږې؟ والله ژرندې زه روان یم څټ ستا سپېره دی. ګرد عمر مې نفس پکې وختې، ګوډې مې پکې وسولولې، دماغونه مې پکې خراب کړه. زه نه په پوهېږم او ته په قرآن او په حدیث ښه پوهېږې. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، ډېر غټ عالم یې. ما ځینې ویله قسمت نه لري که نه ولا غټ سړی. دغه دی منافق، دغه دی. ګور یوه خبر واره، خدای پاک په دې خوا نه به دی چې په خبر عمل نسی وه. اخو انسان دی کمزوری دی، شیطان ورسره دی، نفس ورسره دی. الله په دې ډېره خوا به دی چې د خبرې سپکاوی وشي. چې وشي سپکاوی. ما ته یې شل واره ویل دي د تبلیغ والا ولاړ شي که دا خبره وکړه دا خطرناکه ده. چې کښېنئ 2 منټه د الله او د الله د رسول خبره کوو، که نه ورته کښېنستې دا خطرناکه ده. پر ورځ د قیامت الله تعالی ته به موږ دونه وژاړو، دونه چیغې به ورته وو. الله وایي ګوره ما تعالی استازی در واستوئ، خبرې درته کوله، ته خبرې ته نه وې تیار چې واورې. یوه ورځ دې نه وه، 2 دې نه وې، 3 دې نه وې، 5 دې نه وې، دی به دې په ټوټک وایي، دی به ځین روان شوې د ده کیسه په کیسه کې هم ولا کوې چې دا څه وایي. او هغه د الله او د الله د رسول خبره درته کوله. نن زه ستا خبرې ته نه یم تیار. قسم په خدای که زما او ستا خبر الله واوري، وایي ما ته د خبرې ته نه یې تیار. دا ځان راته کېږي که نه نار راوایي الله اکبر. راسه ګوره الله غټ دی، الله لوی دی، ستا تر کاروبار لوی دی، ستا تر ماینه لوی دی، که په بچانو اخته یې ستا تر بچانو لوی دی، که په هر شي اخته یې تر دې الله لوی دی. راسه د الله کور له. او ما ته په کیسه کې هم نه یي، تر دا غوږې واورو پر دا غوږې وباسو. نو په ورځ قیامت بیا الله پاک زما ستا د اوري. ما ته د الله غه نه اورو نو الله به بیا زما ستا غه چیرې اوري. او قرآن کې باقاعده نقشه پیش کړې ده. ګوره یوه خبر واورو، ما ته چې ډېر چاته وخشمېږ، ډېر ورته وخشمېږ، بیا په دا انداز ورته وایي چغه ما سره خبرې مه کوه، چغه سړی سپي ته وایي که نه. دا نو ډېر د خشم علامت. الله به په قرآن کې داسې ویلي دي چې په ورځ د قیامت به ډېر راته وژاړئ. اخري زما جمله به دی اخسؤ، چغه سئ فیها ولا تکلمون. نن ما سره خبرې مه کوه، ته زما خبرې ته نه وې تیار، زه ستا خبرې ته قطعا نه یم تیار. معمولی مه بولئ، په قرآن دا معمولی خبره نه ده، والله که معمولی خبره ده. و دا ګور د جمعې په ورځ باندې په داسې فکر کې د ملایان دا غاړې وچکي یو هم نه راځي. نو بیا خدای پاک د ده خبرې ته تیار. الله پاک به ورته ظالمه په روغه جمعه مې و کاروبار ته ورله کړې وې، په روغه جمعه کې مې صرف 20 منټه غوښتې چې راسه زما کور له وختي راسه، وختي غسل وکړه، وختي کالي په غاړه کړه، وختي راسه زما خبرې ته 2 منټه کښېنه. ته نه وې تیار. چلو چلو نن زه نه یم تیار. نو ما خبره پر دې پورې ده کول لهر نبیز قسم په خدای الله سوال وکي فلا نسألن المرسلین. قرآن درته وایم والله کله ځانه درته وایم زه به له هر پیغمبره سوال کوم چې تا خبره ورسوله که نه. او ولنسألن الذین ارسل الیهم، په والله له هر هغه سړي به سوال کوم چې پیغمبر یا د پیغمبر نایب مې ورسولی تا خبره ورسره ومنله که نه. له دواړو سوال کوم.
ها و د دې سوال نقشه الله په قران کې پیش کړي څه ترای کوي پر ورځ د قیامت به الله پاک جلوه افروز میدان به لګېدلی په عدالت په یو کټوره کې بل اول سره به را شروع کی اول رب نو علی السلام ودلی اول پیغمبر چې خلکو ته راغلی دي مقابله یې کړې ده جګړه یې کړې ده وهل ټکولې خوړلې دي ډېر ذلت یې وړی دي هغه به اول پیغمبر نو علیه السلام دا به د عدالت په کټوره کې ودرېږي دلته به د قوم دا به د عدالت په بله کټوره کې ولاړي الله پاک به جج الله فیصله کوي الله فیصله کوي اول ور الله پاک د نو علیه السلام قوم ته متوجه شي ورته وایي هلکه دا نو خبره در رسولې و که نه ته نو دعوت در کړی و که نه هغه به ورته وایي لاس به دی کې موږ له څوک ولا که راغلي که موږ له څوک راغلي وای موږ ته دعوت را کړی موږ به هم خبره منلې وای موږ له څوک نه دی راغلی ښه نو ته خبر نه ده رسولې یا نه ده رسولې ښه الله بنو علیه السلام ته متوجه شي اوس ګوره ولنسألن الذین ارسل الیهم ارسل الیهم چې سوال وکړي که نه چې دوی ته پیغمبر وغلی له هغوی اول سوال وکړي بیا دویم وار اوله بیا نو علیه السلام ته وایي ما ته پیغمبر واستولی دې قوم له تا ولې دا خبر نه ور رسول ولې دې دا خبر نه ور رسول نو علیه السلام ورته وژاړي رب کریمه نه نیم سوه کاله مې دعوت ورکړي څو پرن نیم سوه کاله استغفر الله دا نو چې نه وایي په قرآن کله کله په کلي کې ما ته یو سړی چپ وګوري یا خوشک راته وکړي یا زما خلاف غیبت وکړي یا شکنځا پسې راوکړي زه واورم که نه زما دا زړه دی راکم شي په هغه ورځ ما ته ډوډۍ خوند نه راکوي دستي نو علیه السلام را په چې د ته قربان سم نه نیم سوه کالې ډبرې وخوړې دا نو چې نه نو علیه السلام په ګلۍ کې روان ډز ته به وویشتي نو علیه السلام به را چپه سو به وشه بس دا چا ویشتی دا دغه خپل قوم چې دی کوم قوم ته ورغلی دی قوم ویشتی لنکې انتهایي صالح سړی و په زندګي یې چاته ترخه خبره په نیم سوه کاله کې نه ده کړې صرف دا یې ورته ویل پرېږدي دا بوتان دا د الله سره شریکان مه جوړوئ الله واحد لا شریک دی بس صرف دا یوه خبرې کول زه دې ورته حیران دا اوس سینه وه دا اوس دریاب و دا اوس څه ته را سړی و دا قسم په قرآن زه ورته حیران دریاب به لا یو وخت خړ شي چې لوټې ورغورځوې دا که څه نه خړېدی نو الله پاک بنو علیه السلام ته ولې دعوت نه ورسو ما ته نه وې استولی هغه وایي الله ما دې ستا په ذات قسم نه نیم سوه کاله نه مې شپه وکته نه مې ورځ وکته نه مې یو وخت مې د شپې هم ورلم د ورځې هم ورلم په هر حالت کې ورلم ظالمانو خبره نه منل الله تعالی به ورته ته ګواه لري ستا خبره زه دغه نه منم بې انصافي زه نه کوم زه انصاف والا رب یم ګواه لري الله پاک خپله ګواه دی نو علیه السلام به دې شاته وګوري وایي زه ګواه لرم شاته به زرغونې غونډۍ پر دې غونډۍ به د دې امت علما ناست دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت علما رباني علما به ناست دي نو علیه السلام به لاس ور وغځوي هغه علما زما ګواهان دا علما به راشي سبحان الله د الله جل جلاله په دغه کې په عدالت کې به په پیشي کې به ګواهي پیش کی چې ربه موږ پر دې ګوایو چې نو خپل قوم ته پوره خبر رسولې وه دا قوم ظالم دا سړی په ډبرو وویشتی نه نیم سوه کال یې د خبره نه قبوله موږ پر دې ګواهان یو دا به شور جوړ کړي د نو علیه السلام قوم وایي درواغ ولې واسطې کله واست موږ خو تر دې 15,000 کاله مخکې تېر سوي وو ته خو وینه ته ګواهي پر چی شي ورکوې الله قرآن کې دا نقشه پیش کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم او څلور یاران به پر بله غونډۍ ناستي دا به پسې راشوسي دا به ګواهي ورکړي نبي علیه الصلاة والسلام یا الله زه او زما یاران موږ پر دې ګوایو چې دغه علما چې کومه ګواهي ورکړه دا سچ ګواهي ده نو بېشکه خبره پرپره رسولې وه د قوم خبره نه ومنلې الله به ورته تینو کله واس الله اکبر د الله حبیب به ورته وایي ولې خو تا موږ ته په قرآن کې ویلي دي په اخر عظیم الشان کتاب کې ویلي دي چې نو باندې ډېرې خوارۍ ورلې نو د دعوت پرپره حق ادا کړه
ما ته یې ورځ یو ډاکټر وویل وایي ګس ستا په ما څه کار دی تا زما په چهره څه کار دی زیار ته را جوړوم تا زما په کور څه کار دی تا زما په ماینه او په بچانو څه کار دی ستا څه کار دی ستی د علماو څه کار دی چې په موږ کار لري موږ پرېږدي موږ آخرت پرېږدي موږ پرېږدي موږ جنت پرېږدي موږ پرېږدي موږ الله پرېږدي په موږ کار مه لري ډېر په سختي وویل ما یوه خبر واوره قربانه زه د ځان غم اخسته یم ستا غولک اخسته یم په دغه ته یې پر ورځ د قیامت به زما خلاف ګواهي ورکوې چې دا ظالم په هر شي خبر و زه نه خبرولم زه به څه جواب ورکړم زه د ځان غم اخسته یم زه ستا غم نه یم اخسته الله په قرآن کې قسم خوړلی دی چې یو عالم په قرآن کې ولاړ شي چې تا سوال ونه کم چې ولې دې خبر نه رسول او یو هغه سړی چې علما ورغلي دي او خبر ورته کوي او دا نه مني په والله کې لازم که یو ولاړ شي لا هغو زم سوال کو دا دونه ظالم دی دا شیطان په یوه جمله بس خطا کړي بس کوای الله غفور رحیم دا رقم نه ده یاره قسم په خدای دا رقم نه ده خدای پاک دا بچی دا دنیا دا کیسه د دغه دپاره ولاکه جوړه کړې ده چې بس ایله ژوند کوه بس ته جنتي الله په قرآن کې وایي شم حسبتم عجب انداز کې راته ستی دا ګمان دی ان تدخلوا الجنته بعد غیبانا که به جنت لولاړ سم څک کې په والله بالله کوي دغه انداز کې راته والله بالله کې څک کوي دا دونه ظالم دي ما ته ویلي بس دا کلمه دی ویلې ده بس دا د مسلمانې جنتي نو کلمه خو پالل غواړي ته ځانې وکړه او به مه ورکوه کاد مه ورکوه چې نال راشین سو حفاظت یې مه کوه دا درخت تر سره رسیږ ته راته ووایه د ایمان خو په ماته کې پچیږ یو آبیاري یې نه کوې یو آبیاري یې نه کوې صحابه وبنو صحابه ګرد روز مې په جهاد کې تېره کړې وه چې دلته به ماښام سره راله مسجد نبوي کې سر کښېنستل ول اجلس بنا نؤمن ساعتا ته راسه 2 منټې سر کښېنو ایمان تازه کودی نه ایمان مې خراب شوی په جهاد کې ایمان خرابېږي په تبلیغ کې ایمان خرابېږي هغه په جهاد وته دی ول دی ایمان مې خراب شوی ما تا خو شپه ورځ فیسبوک ګوري ایمان نه خرابېږي عجب به زورور ایمان دی زموږ قسم په خدای ناشد بیا د پښتانه عجب ایمان خو به نه به زه یو مثال ورکوم خو به څه بیا د بي پکښې ده لیکن که مؤمن سر بخلاص یو مولوي صاحب له یو سړی رالی وستي نه مخ دې ډېرې دونه ډېر دستونه مې وسو کشنی روی باد می پریسو زما او دست مات یغول یا نه ماتیږي ولولي او چې په دونه دستونه سمات په باد هم ولا کمات زما ستا ایمان په یو شي نه خرابېږي چې هر چا مو کو زموږ ایمان نه خرابېږي د صحابه او عجب ایمان مولانا الیاس رحمت الله علیه به 3 شپې د الله په لار کې په تبلیغ کې راووتی فورا چې مازی به بستر کې شو سیده خانقاه تللی اورې کنه خانقاه بتلی بیا به هلته زړه ته ضربې ورکولې او دا زه چې د بندې راووتم خامخا خلک ګناهګاره پکښې دي د دې نه اوسط زما پر زړه پرېوځي زما ایمان له لاسه ونه وځي هغه پر ایمان دا رقم ویرېدل چې دا یو قیمتي خزانه ده که خدای راځه واخسته بس ختم شو چې 15 کاله د خدای په سجده کې ورته پریوزو د ایمان حق په قرآن کې ادا کو دغه شکر نو ادا کولای چې رب کریم مؤمنان پیدا کړي نو دغه ایمان خو حفاظت غواړي یاره دا ډېر قیمتي سړی دی هغه خبیث غل دی 24 غنټې راته متوجه دی چې دا ایمان څنګه زینچور کم هغه د مال غل نه دی هغه د ایمان غل دی چې ایمان څنګه زینی وسم باس نبی علیہ السلام وی ډېر بدبختان ستا نیک اعمال کوي پل جنت لرا نجدي الله فیصله کړي چې دی به جنتی د بدبخت زوی دی د کفر کلمه تر خوله ووځي ټول اعمال ختم سي مرتد سي چې حج کړی ولا به برته راګرځي د ډیرو علماو مذهب یوه خبره د کفر تر خوله ووځي نو زه دی وایم ایمان ابیاري غواړي ایمان خواري غواړي ایمان مهنت غواړي په قسم دی چې دا پوچیږي د ایمان مې له لاسه وځي ګوره خوا به نصر بدو وي صفا به وایي خوا به نصر بدو ګوره ښکنځل موږ پرېږدي رښتیا به سره وایي موږ ښکنځل پرېږدي موږ غیبت پرېږدي موږ چغلخوري پرېږدي موږ بوتان پرېږدي موږ درواغ پرېږدي دا ژبه مې څونه ازاده غوږونه مې ازاد دي ګرده ورځ موسیقي اورو ازاد دي که نه دي ازاد سترګې مې اواره دي اواره سترګې دي زموږ ګرد ورځ د بل په ښځو کې موږ ګورو که نه ګورو
یاره سترګې مردارې، ژبه مرداره، غوږونه مردار، دماغ ګرد دروز دنیا سوچي. زه تا ته دی وایم دا زړی به څنګه نه پوچېږي. په ټوله جمعه کې 20 منټه مو نه یې تیار چې د الله او د الله د رسول خبره واورو. یو تبلیغي جماعت راسي هغه ورته تی کښېني 2 منټه به د ایمان تذکره وکړو. موږ سره دونه ټیم نشته. پر ورځ د قیامت بیا الله تا ته ټیم ورکوي. والله بالله کې درکې دا په دا خوشفهمي کې مه راځه. مفتک الذي کیسه نه ده، قسم په قرآن کې څه کوي. نو زه ته دی وایم تی راځي کله کله دلته مجلسونه سر جوړو، دلته د ایمان مذاکرې سره کوو، تبلیغ والا راشي ورته کښېنئ. په میاشت کې 3 ورځې ورکوه الله ته، 20 ورځې ورکوه دنیا ته، 3 ورځې ورکوه آخرت ته. چیشتي 3 ورځې دونه غټ سفر را پسې دی. الله جل جلاله چې زما استاد سبحان الله څونه منعم دی، څونه احسانونه را سر کړي دي. رب کریم ته دا 3 ورځې نشو ورکولی، څونه د پیغور خبره. نو خو نه یې تیار که نه. یو سړی مړه کېدی، تبلیغ والا و مړه کېدی. زه ورته ناست هیپاټایټس سی ورته لګېدلی و، دا اینه یې تر خوله را غورځول په دا ساجد هسپتال کې. دا اینه یې تر خوله را غورځول چې دا بیا کوي، دا اینه بیا تر خوله با کوي. دونه درد ور باندې استغفر الله. ستا څه خیال دی چې سړی د معدې ټوکړې او اینه تر خوله را غورځي، د دې به د درد څه حال؟ ډېر په تکلیف و، یعنې مرګ ته هم لږ وخت پاتې و. الله اکبر. په دا ساجد هسپتال کې پروت دا وینې چې بیا رابا کوي که ما ته بیا دی وکړه. ول زه به څه کوم؟ مال ولي کاکا څه شي اوس؟ ول تبلیغ والا دی غټ تبلیغي و ده. ول تبلیغ والا په ما باندې دا 5م کال دی پسې دی. کال ولګوه مال نن سبا له دې دنیا زما وخت نه ورستی. په تبلیغ کې مې کال نه ولګوي. که الله سوال راځه وکړي چې ښه تا سره دونه ټیم نه و چې زما په لار کې راوتلی وای، زه به خدای ته څه جواب ورکوم؟ په دغه ژړه کې په قرآن مړ شو چې اوس به زه څه کوم؟ اوس دې زړه غواړي حاجت وهاب صاحب رحمه الله وایي مه کوه، نن موقع ده، سبا به دې زړه غواړي بیا نشې کولی. نن موقع ده، سبا به دې زړه غواړي نه بیا شې کولی. خدای نه خواسته ګوډ به شي، خدای نه خواسته ملا به دې ختم شي، خدای نه خواسته ګردې به دې ختم شي، خدای نه خواسته بله نه جوړي به در پیښ شي، په کور کې به دې مسله پیښ شي، بیا به دې زړه غواړي کشکې د الله په لار کې 2 شپې وتلی وای.